أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. لدي آياتون تعلق ما قبل آياتون سرد ما قبل آياتون کی د بنی اسرائیل او د یهودو هغه تخریب کاری او د هغه بد عملیان چې کوم دې سدي لکه هغه بیان شوي او په دې آیاتونو کې هم د هغه تخریب کاری د هغه بد عملیان هغه بیانې. الله پاک فرمایي وإذا قيل لهم هر کله چې وویل شي دیو ته دی یهودو ته دی بني اسرائیل ته آمنو چې تاسو ایمان راوړئ بما په هغه قرآن انزل الله چې الله نازل کړی دی. ځکه چې د دې قرآن د نزول په باره کې هم ستاسو علم لرئ او د دې اخري پیغمبر دراتلو مبارک هم تاسو علم لرئ. تاسو دا خبر معلومه ده په یقیني طور باندې د خپلو کتابونو نه چې دا اخري پیغمبر به چې کوم دی راځي او په هغه باندې به د الله پاک کتاب څه کېږي نازلېږي. نو تاسو ته دا خبره ښه معلومه ده نو تاسو په هغې باندې ایمان راوړئ په دې قرآن ایمان راوړئ او په دې پیغمبر باندې څه کوئ ایمان راوړئ. نو کله چې دوی ته دا خبره وکړی شي چې تاسو ایمان راوړئ په هغه څه چې نازل کړی دی الله پاک نو دوی په جواب کې قالو وایي نؤمن مونږ خو ایمان لرو او بما په هغه کتاب انزل علینا چې مونږ ته رالېږلی شوی دی یعنې په مونږ باندې نازل کړی شوی او ویکفرون او انکار کوي دیو بما وراءه د هغې نه چې هغه علاوه د دې نه دیو دا وویل مونږ ته چې کوم کتاب راغلی دی تورات په مونږ نازل شوی دی مونږ په هغې باندې ایمان راوړو او د هغې نه علاوه چې څه دي په هغې باندې مونږ ایمان نه راوړو. دا د دیو بد عملی ته ګوره لکه څه دی لکه دې بد عملی ته ګوره لکه دا د دیو جواب دی څه دی لکه الله پاک د وینا په مقابله کې دا د دیو څه دی لکه دا جواب دی
او مونږ خو صرف د دې مکلف یو، یعنې مونږ خو د دې ذمهداري زمونږ نه په تورات کې اخیستی شوې ده چې تاسو به په تورات باندې ایمان راوړئ. د تورات نه علاوه په بل څه کتاب باندې زمونږ د ایمان راوړلو ذمهدار مونږ نه یو ګرځولی شوي. لکه دا به دې وي څه دي لکه دا به دې وي، حالانکې د دوی نه ځای په ځای قرآن وایي، مخکې هم ووایي، اوس به هم ووایي، بیا به هم وایي، د دې نه باقاعده وعده اخیستی شوې. دیو په خپله باندې موسی علیه السلام کومې تور ته لېږلی نه، دا هغه کتاب خپل تورات دپاره دا تذکره به مخې ته راشي، اوس تفصیل به مخې ته راشي. نو دی وایي چې مونږ خو صرف د دې خبرې ذمهدار ګرځولی شوي یو چې مونږ په خپل کتاب باندې ایمان راوړو او د دې نه ما سوا چې څه دي په هغې باندې مونږ ایمان نه راوړو، په هغې باندې دوی کفر کوي. الله پاک جوابونه ورکړي دي د دې خبرې چې دوی په دې خپله دعوه کې دروغجن دي. دوی چې دا دعوه کوي چې موږ په خپل کتاب باندې ایمان لرو، ټیک شو، او د هغې نه ما سوا په نور ایمان نه لرو، دوی په دغه خپله دعوه کې دروغجن دي. الله پاک دا خبره ثابتوي په تحقیقي جواب سره هم او په الزامي جوابونو سره هم چې دوی دا هم دروغ وایي. لکه دوی څه دي لکه دا دروغ وایي، لکه یو آر ځان له پیدا کوي، یو بانه ځان له څه کوي لکه پیدا کوي. اوس ګوره دا تحقیقي جواب دی چې وهو الحق مصدقا لما معهم، دا قرآن حق دی او دا مصدق دی، تصدیق کوونکی دی د هغې کتابونو معهم چې د دوی سره دي، د دغه تورات د دغه انجیل څه دی لکه د تصدیق کوونکی دی. یعنې په دغه کتابونو کې چې کوم عقاید او نظریات ذکر شوي دي نو دا قرآن د هغې تصدیق کوي. لکه که چېرته دې د هغې تصدیق نه کولی، یعنې په دې کې یو شان عقاید او نظریات وي او په هغې کې بل شان عقاید او نظریات وي، نو بیا به دوی ویل، لیکن دی خو د هغې تصدیق کوي. او ګوره کوم څیز چې مصدق وي که نه، نو هغه د دغه مددیره کتاب مصدق دی، د هغې تصدیق کولی کېږي. نو چې کوم کتاب د بل کوم کتاب تصدیق کوي نو په هغې باندې ایمان راوړل بعینه په هغه مصدق باندې ایمان راوړل دي، او د هغه کتاب نه چې هغه مصدق وي د هغې نه انکار کول د هغه مصدق نه انکار کول دي. لکه دی خو د هغې تصدیق کوي که نه، لکه ټیک شو که نه، او دی د دې نه انکار کوي، دا څه نه انکار شو، دا د هغه کتاب نه انکار شو. که دیو دا مني نو دا داسې شو چې دیو هغه مني، لکه ټیک شو، او چې دیو دا نه مني نو دا خو د هغې مصدق دی که نه، لکه نو هغه هم نه مني. لکه نو دوی په دې خپله دعوه کې دروغجن دي. څه دي لکه دروغجن دي چې دا وایي مونږ په هغه کتاب باندې ایمان راوړو، ځکه د هغه کتاب باندې ایمان راوړلو سره دا خبره لازم ده چې دوی په دې قرآن باندې ایمان راوړي، او چې په دې قرآن دی ایمان نه راوړي نو دا قرآن هغې ته صحیح کتابونه وایي که نه، ټیک شو، او دوی نه مني، د دې نه منلو سره لازمیږي د هغې نه منل. لکه نو دا تحقیقي جواب یو الله پاک ورکړی دی چې په حقیقت کې دوی دروغجن دي. لکه دوی په خپله دعوه کې دروغجن دي چې موږ په خپل کتاب باندې ایمان راوړو، ځکه چې په خپل کتاب باندې ایمان راوړلو سره دا خبره لازم ده چې په قرآن باندې به ایمان راوړي. لکه نو چې دا د هغې تصدیق کوونکی دی او دوی له دې نه انکار کوي نو دا د هغې نه څه دی لکه انکار دی. دا یو جواب. دویم دا چې قل ای پیغمبره ته دوی ته ووایه چې دوی دا دعوه کوي چې مونږ په دغه تورات په خپل کتاب باندې ایمان لرو. دا تحقیقي جوابونه دي، درې جوابونه الزامي لاندې را روان دي. لکه چې ته ورته ووایه چې فلم تقتلون انبیاء الله، تاسو ولې قتلول پیغمبران د الله من قبل د دې نه مخکې، ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان یاست. تاسو دا دعوی چې یاره مونږ مؤمنان یو په تورات باندې، مونږ په هغې باندې ایمان راوړونکي یو، نو الله پاک وایي چې ما خو تاسو ته په تورات کې دا ویلو چې ما پیغمبران قتل کوي. کما تاسو د خپل پیغمبرانو د قتل نه منع کړي وای، ما به تاسو د خپل پیغمبرانو باندې د ایمان وینا کړې وه چې په دې ایمان راوړئ. نو تاسو خو زما پیغمبران دروغجن کړي دي او تاسو خو زما پیغمبران وژلي دي، تاسو څنګه ایمان دی تاسو هم په تورات باندې ایمان راوړو؟ دا دروغ بل څه شو. لکه دا تحقیقي جواب یې ثابت، دا د ځانه هسې بهانه جوړوي. څه کوي چې مونږ خو بس لکه په مونږ چې کوم کتاب نازل شوی دی په هغې ایمان راوړو، دې نه ما سوا بل باندې نه راوړو، مونږ د هغې ذمه دار جوړ کړی شوي او د دې ذمه دار نه جوړ کړی شوي. نو الله وایي دا تاسو یو بهانه کوئ. څه دي لکه یو بهانه کوئ، په حقیقت کې ستاسو په خپل کتاب باندې هم ایمان چې کوم دی څه دی لکه
نشته دی ځکه چې په هغې کې هم د قتلولو د انبیاو نه منع وه د انبیاو د تکذیب نه منع وه تاسو دا دواړه کارونه چې کوم دی څه دي لکه کړي دي نو په کومه خوله وایې چې موږ په تورات باندې ایمان راوړو لکه دا به جواب وشو اوس دا بل لاندې ګورو اوس ولقد جاءكم موسى او خامخا په تحقیق سره راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره دلایلو سره ښکاره دلایل بېشمار ځان سره راوړي او ځای په ځای په قرآن پاک کې ذکر هم شي او ډېر شي تاسو ته څه دي لکه مخې ته ذکر هم شو لکه تاسو اندازه لګوئ چې الله پاک دوی د فرعون د ظلمونو نه خلاص کړل لکه ټیک شو در دې پیغمبر یو لوی دلیل نه لکه د پیغمبرۍ لکه د الله حق پیغمبر دی او دوی دا ولیدل او دای هم ولیدل چې بایي د دوی دپاره الله پاک په بحر قلزم کې 12 لارې جوړې کړې دا بینات نه دي لکه د موسی علیه السلام ښکاره دلایل نه دي لکه دې خبرې چې دا حق پیغمبر دی لکه څه دی دا حق پیغمبر دی لکه او دوی پې پورې باسل لکه او د دوی په وړاندې باندې فرعون سره د خپل لښکر نه دا بینات دي موسی علیه السلام په دې بیناتو سره راغلی وی دا ښکاره دلایل دي لکه د موسی علیه السلام د حقانیت او د هغه د نبوت او د پیغمبرۍ لکه او دوی چې بیا میدان تح ته لاړل نو الله پاک چې کوم دی په دوی باندې د ورېد سوری ونه کړو دا بینات دي لکه دا ښکاره دلایل دي د موسی علیه السلام د نبوت او د هغه د حق پرستۍ لکه او د دوی دپاره د خوراک او څښاک انتظام چې کوم دی د خوراک انتظام ولا په من او په سلوا سره الله پاک ونه کړو لکه دا بینات دي لکه دا موسی علیه السلام د دې بیناتو سره دیو ته څه دی لکه راغلی دی او د اوبو څښلو دپاره یې ولا د کمر نه چې کوم دی 12 چینې چې کوم دی راونه وښکې لکه دا ټول بینات دي نو تاسو وایئ چې موږ په تورات باندې ایمان لرو دا په کومه خوله وایئ تاسو ته موسی علیه السلام په واضح دلایلو سره راغلی و ثم اتخذتم العجل او هغه تاسو د خدای نه علاوه د نورو خلکو د عبادت نه منع کړي وای که نه وای منع کړي منع کړي و لکه ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیو هغه سغې معبود څه دی لکه سغې من بعد رستو د هغه د تلو نه کوی تور ته چې کوی تور ته لاړو نو تاسو دلته کې چې کوم دی د سغې عبادت شروع کړو تاسو ته په تورات کې چې کوم دی دا ویلی شو چې د سغې عبادت کوئ تاسو ته په تورات کې دا ویلی شو چې د خدای نه ما سوا د بل چا عبادت نه کوئ دا د دې هغه دروغ دا دعوه چې کوم دی څه کوي لکه په دې طریقې سره الله ثابتوي دروغجن یې لکه ځان ته یو هسې بهانه نیولې ده چې موږ په تورات باندې ایمان لرو او په بل څه باندې موږ ایمان نه لرو او موږ د تورات باندې د ایمان ذمهدار یو او د بل مکلف نه یو لکه نو تاسو ولې سغې په خدای سره د موسی علیه السلام نه وروسته چې کوتور ته لاړ تاسو ونیو لکه تاسو په کومه خوله وایئ چې په تورات ایمان لرو تورات تاسو د دې خبرې حکم کړی دی چې د سغې عبادت کوئ لکه وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وئ تاسو څه وئ لکه ظالمان وئ دا بل دلیل ته ګورو واذ اخذنا او یاد کړئ هغه وخت چې موږ واغسته میثاقکم هغه فوخ لوس تاسو نه میثاق فوخ لوس ته ویلی کېږي ورفعنا موږ پورته کړو فوقکم ستاسو د پاسه التوره تور غر لکه تور غر مخکې دا واقعه مختصر تېره شوې ده دلته هم د 14مه سپاره کې بیا په تفصیل سره انشاءالله څه کېږي لکه را به شي که زندګي وه نو دا وخت یاد کړئ موږ درته ووایو چې خذو واخلئ ما هغه څه آتیناکم چې موږ درکوو تاسو ته بقوت مضبوط یعنې مضبوط په دې باندې عمل وکئ لکه واسمعو او دا واورئ نو دې ته وګوره الله وایي کله چې موږ تاسو باندې کلتور اوچت کړو او تاسو ته موږ ووایي چې بایي دا تورات واخلئ د دې احکامو باندې عمل وکئ دا واورئ نو تاسو څه ووایئ قالو دې ووایي سمعنا دا اورېدو دا خبره خو موږ منو لکه چې موږ خو واورېدو خو وعصینا منوی نه نو دا تاسو په تورات باندې عمل کوئ تاسو د تورات عمل دا دی لکه تاسو خو یې موږ واورېدو عمل نه کوو عصینا نافرماني کوو لکه دروغجن یې یعنې په خپله دعوه کې څه لکه دروغجن یې او اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او سکولی شو په زړونو د دیو کې هغه عجل یعنی هغه محبت عجل او د هغه سغې په سبب د کفر د دیو باندې ټیک شو چې دیو دا کفر کوو په هر وخت کې کفر یې کوو لکه د دې په سبب باندې چې کوم دی د سغې هغه محبت د دیو په زړونو کې چې کوم دی څه لکه سکولی شو دیو ته د هغې په محبت کې چې کوم دی ګرفتار شوي چې څوک ته په رکوع کې څوک ته په سجده کې
چا په خوشبویانې لګولې څنګه چې مفسرین او تفسیر لیکلي او چا په غلافونه وړول او چا څه چې کوم دی په دې کې څو داسې بېوقوفه ولګه څه دی لکه داسې بېوقوفه. نو اوس تاسو ماته دا ووایئ چې څنګه تاسو دا وایئ چې په تورات باندې عمل کوو. لکه په تورات کې چې کوم دی سره دا تاسو تورات باندې دا عمل دی لکه چې په ښه په صراحت سره ښه وایئ چې موږ واورېدو خو منو یې نه لکه او بیا تاسو د څښیا عبادت کوو لکه دا تورات عمل دی لکه ټیک شو. دروغجن دی په خپله دعوه کې. قل ورته ووایه ای پیغمبره چې بئس بد دی ما هغه څیز یأمرکم چې حکم کوي تاسو ته ای به په هغې سره یعنې د هغې دپاره ایمانکم ستاسو ایمانونه هغه څه دي لکه ای ستاسو ایمان تاسو ته د څښي په عبادت باندې حکم کوي. ټیک شو. ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې تاسو دا دعوه کوئ چې زموږ په تورات باندې ایمان دی لکه ستاسو دا ایمان تاسو په دې خبره باندې اماده کوي لکه ستاسو دا څنګه ایمان دی چې ته خدای پرېږده او ته د څښي چې کوم دی څه کوه لکه د عبادت کوه لکه. او قل ای نبي ته ورته ووایه د دې یو بله دعوه مخې ته به راشي لکه د یهودو دا دعوه ده هغه دعوه یې د دې هر څه نه باوجود څه عجیبه خلک دی لکه څه عجیبه لکه د بېوقوفۍ انتها ده فی یعنې لکه چې دا د دې کرتوتونه دي څه دي لکه دا د دې کرتوتونه دي لکه او د دې باوجود هم په جرأت سره دا خبره کوي چې جنت ته د یهودي نه علاوه او د نصراني نه علاوه بل څوک نشي تللی. جنت زمونږ ځای دی وایي جنت څه دی د دې هر څه نه علاوه دا دعوه د هغه هم ده. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى خپل ځای کې به راشي دا دعوه یې هم ده د دې هر څه نه باوجود دا دعوه ده چې هېڅوک جنت ته نشي تللی. د جنت ټیکهداران خو چې کوم دی څه لکه ای منګل. نو الله پاک وایي چې ښه تاسو د جنت ټیکهداران یې ټیک شو نو بیا خو یو کار وکئ د هغې دپاره حایل خو صرف مرګ دی ټیک شو. د دې دنیا د زندګۍ نه خو د جنت زندګي په اربحه درجې چې کوم دی هغه بهتر زندګي ده او ستاسو دا دعوه ده چې بس هغه زمونږ زیږی دی خاص زمونږ دپاره دی. بیا ای پیغمبر دې ته ووایه قل ته ورته ووایه ان کانت که چېرته وي لکم ستاسو لپاره دار الاخرت یعنې کور د آخرت یعنې دغه جنت عند الله په نزد الله خالصة خالص من دون الناس ما سوا د نورو خلکو نه چې ستاسو دعوه ده چې نور به ورته هېڅوک نه داخلېږي بغیر د یهودي نه او بغیر د نصراني نه. نو بیا یو کار وکړئ که نه فتمنوا الموت د مرګ تمنا وکړئ د الله نه سوال وکړئ چې خدای موږ له مرګ راولي ځکه دغه مرګ حایل دی که نه لکه څه دی لکه دغه مرګ حایل دی. اوس به پته ولګي ان کنتم صادقین که چېرې تاسو په دې خپله دعوه کې رښتیني یاست څه دی لکه دا هم هسې لکه پښتو کې ورته موږ څه وایو لکه خو بعضې الفاظ سړی نه شي ویلی لکه خو ده به دونه به ووایو چې د بېوقفتوب انتها ده. د بېوقفتوب څه ده لکه انتها ده لکه چې د دې دومره بد عملو او د دې دومره کفر باوجود دیو د دې خبرې دا دعوه کوي چې جنت زمونږ دپاره دی جنت زمونږ نه علاوه بل څوک نشي داخلېدی. نو یې د چېرته به الله ودې تمنا ونه کړي ولن یتمنوا هرګز به دیو تمنا ونه کړي د دې مرګ ابدا تل تر تله چېرته به هم د مرګ تمنا ونه کړي. ولې وجه الله بیانوي بما په سبب د هغې قدمت ایدیهم چې وړاندې د دوی لاسونه لیږلي دي د دوی لاسونه لیږلي یعنې دوی ته خپل لیږلي اعمال ښه معلوم دي لکه چې موږ څه کړي دي لکه دا کرتوب ذکر کېږي نه قرآن پاک کې لکه ته دې ښه پته ده د دې د وجې نه دوی ته ښه پته ده چې زموږ انجام څه دی هلته لکه نو دوی د مرګ تمنا نه شي کولی خو ځکه و چې بس دغه دنیا یو ده بس په دې کې بس ښه عیش او عشرت چې کوم دی وکړو لکه څه دی لکه دلته ښه مزې او دلته ښه چرچې چې کوم دی څه وکړو هلته څه دی لکه حقیقت کې دې ته خپله پته ده دننه ورته څه ده لکه خپله پته ده. نو الله پاک په خپله باندې وایي چې الله وایي چې ولن یتمنوا هېڅ چرې به دیو تمنا ونه کړي ابدا تل تر تله په سبب د هغې چې لیږلي دي لاسونه قدمت چې وړاندې لیږلي دي ایډي د دوی لاسونو. والله علیم بالظالمین او الله ظالمان ښه پېژني لکه الله ته هم د دیو تمام اعمال چې کوم دی څه دي لکه ښه معلوم دي لکه نو په دې کې هم دیو دروغجن دي ښه دا مخکې به راشي لکه بیا ټیک دی دیو د دې دا دعوه ده لکه جنت زمونږ دپاره خاص دی لکه او مخکې ته موږ لږ تفصیل کړی چې یا به ورځ پکې لاړ شو جهنم ته به لاړ شو یا به هغه څلوېښت ورځې لاړ شو لکه او نور تفصیل به هم ځای په ځای باندې څه کېږي لکه راشي الله د مرګ تمنا وکړي ټیک شو که نه دا دنیا خو د جنت په مقابله کې چې کوم دی او د سره څه حیثیت چې کوم دی څه کېږي نه لري. تاسو هغه نعمتونو ته تګ ولې نه غواړئ بیا باندې د الله نه سوال ولې نه کوئ
والله وینا شرط په دیو چې کوم دې تمنا او ارمان ونه کې او د خدای نه بدل نمبر د پر سوال ونه کې بلکې ګور ورته ولتجدنهم الله پاک وی خامخا ضرور بالضرور تب بیامومه دیو لره اے پیغمبرا یا اے وین کې د قران اے اوریدون کې د قران لکا احرص الناس ډیر زیات حریصان د خلقنا علی حیات پجوان باندې د مرتمنا خو ډیر لري خبره ده خو اې د ټول دنیا د خلقنا به زیات د ژوند حریصان بیامومه چې مونږ ته ډیر ژوندۍ چې کوم دې سره لکا اے میلاو شي لکا دا په دې باندې ښکاره دلیل نه دی چې دې نه غواړي لکه آخرت ته لکه ښکاره دلیل دی ومن الذین اشرکوا او اې د هغه خلکو نه هم زیات حریصان به ته اې په دې ژوند باندې بیا مومې چې زموږ ژوند دې ډېري چې هغه مشرکان دي دا دوه قسمه دي کړل دا یهود او دغه شانتي مشرکان دا خلک د ژوند ډېر حریصان دي د ډېر زندگی غواړي لکه دې مرګ نه غواړي لکه دی و چې بس مونږ ته ډېر ژوند چې کوم دی سره اې میلاو شي قرآن وایي او یود احدهم اخو خیی یو تند دیونا لو یعمر کچرت عمر ورکړې شو وتا الف سنه زر کالا دیو دم خوخی چې موږ ته زر کالا عمر چې کوم دې سدي لکه میلاو شي اے بالفرض والتقدير میلاو شو ورته په خبر ورسېږي خو اعمال خو دادي نظریات دادي عقاید دادي او اعمال دادي نو زه دیو ډیر د ژوند تمنا کوي چې مونږ ته زر کاله عمر میلاو شو بالفرض میلاو شو ته نو آیا دا عمر به دیو د الله د غریب او د عذاب نه خلاص کی لکه سو پورې چې دیو عقاید سي شي نه او اعمال سي شي نه اي وما هو بمزحزحه من العذاب او حال دا دی چې نه دی دا عمر که زر کاله ور کړی شي دا عمر بمزحزحه لرکون کې دلره من العذاب د عذاب د عذاب نه دلره چې کوم دې سره لرکون کې نه دی لکه چې عمر خو کم یو که زیات خو چې په دې کې ستا نظریه او عقیده صحیح او اعمال دې صحیح نو دا به تا د جهنم د کوم دې لري او که دا زر کاله نه که دا 1,00,000 کاله عمر دل ورکړی شي دا ژوند دومره اوږد شي نو چې دغه غلطه نظریه او غلط اعمالي نو دا خو دې جهنم نشي د عذاب نه نشي خلاصولی ان یعمر دا که چېرته دې ته عمر ورکړی شي والله بصیر بما یعملون او الله پاک چې کوم دې بصیر دی لیدونکی دی په هغه څه باندې چې دی کوي نو چې الله پاک علیم هم دی خبر پې هم دی او یني هم لکه د دې کرتوتونه دې غلطو عقایدونه او د غلطو اعمالونه نو د هغې موافق بوله الله پاک چې کوم دی څه کوي لکه سزا بوله ورکوي وإذا ورکل قیل چې ویلی شي لهم دوی ته آمنو تاسو ایمان راوړئ بما په قرآن باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله قالو نو دوی وایي نؤمنو موږ ایمان راوړو بما په هغه کتاب انزل علینا چې موږ ته رالیږلی شوی دی تورات ويكفرون او دیو کافر کېږي بما وراءه ما سوا د هغې نه وهو او حال دا چې دا قرآن الحق و حق دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دا هغه کتاب ما هم چې د دیو سره دی قل ورته وایه پیغمبره فلم تقتلون پس تاسو ولې قتلول انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکې د دې نه ان کنتم که چېرې تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي ولقد خامخا په دا سره جاءکم راغلی او تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره دلایلو سره ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو هغه سخی په خدای سره من بعدې وروستو د هغه دتونه کومې تور ته وانتم ظالمون تاسو ظالمان وئ واذا یاد کړئ هغه وخت اخذنا چې موږ واخیسته میثاقکم هغه فوقله و ستاسو نه ورفعنا موږ پورته کړو فوقکم ستاسو د پاسه الطور غر خذو موږ ته ووایي تاسو واخلئ ما هغه ساتیناکم چې موږ درکړل تاسو ته بقوت په مضبوطیا سره واسمعوا او واورئ قالوا دوی ووایي سمعنا موږ واورېدو وعصینا خو منوینا واشربوا وسکولی شي في قلوبهم العجل په زړونو د دوی کې محبت تسخیب کفرهم په سبب د کفر د دیو قل ورته ووایه ای پیغمبره بئس ډېر بد دی ما هغه څیز یأمرکم چې حکم کوي تاسو ته به د هغې دپاره ایمان وکړي ایمان ستاسو چې هغه عبادت تسخی دی ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان قل ورته ووایه ای پیغمبره ان کانت که چېرته وي لکم ستاسو دپاره الدار الاخرة کور د آخرت یعنې جنت عند الله په نزد الله خالصة یوازې من دون الناس ما سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت نو تاسو ارمان وکړئ د مرګ نو دعا وغواړئ د مرګ د الله نه ان کنتم صادقین که چېرې تاسو په دې خپله دعوه کې رښتیني یئ ولن یتمنوه الله پاک فرمایي هېڅ چېرې به دوی د دې مرګ تمنا ونه کړي ابدا تر تلا بما په سبب د هغه کرتوتونو قدمت ایدیهم چې وړاندې لېږلي د دوی لاسونو والله الله علیم فی جانب الظالمین ظالمان لره ولتجدنهم خامخا ضرور بالضرور تو بیا مې دوی لره ای اورېدونکي د قرآن ای لوستونکي د قرآن احرص الناس
دير حارسان دخلكنا على حياة فجن باني ومن الذين ذاك سامنهم دير حارسان فجن باني أشركوا جاء مشركان دي يود خي أحدهم يود دون لو يعمر بشرة عمر بلشي ألف سنة زركالا وما هو حال ذلك دغ عمر زركالا بمزحزحه لركون كيدل من العذاب العذابنا أن يعمر ذاك جرت عمر بلشي دلا والله باك بصير بدون كذا بما باغ سيعملون تليكي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين